دا کم بچي چې تاسو را لېږلي موږ له مدرسې ته د دوی کم مقام دی؟ حدیث مبارک کې راځي چې کله یو انسان د کور را روان شي په دې نیت سره چې زه علم زده کم، قرآن زده کم، حدیث زده کم، په دې نیت دی د کور را روان شو. د حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی دې انسان ته وایي عزت زما د علم د زده کړې دپاره او ما درته د جنت لار آسان کړي، صرف ستا داخلېده ورته پاتې دي. دا کم ماشومان چې کور ته درشي او دا تاسو موږ له رالېږئ که نه، نو دوی ته روزانه دا اواز کېږي ای طالب العلم ته زه علم حاصلوه او ما درته د جنت لاره برابر کړي، ته جنت باندې داخلېږه. یوازې طالب العلم نه، یو مشر دی د کور نه روان شو بسترۍ راواغسته چې تبلیغ له لاړ شي، تبلیغ له لاړ شي. نو په تبلیغ کې تاسو دیني مسایل زده کوئ که نور څه زده کوئ؟ دیني زده کوئ که نه؟ نو چې تبلیغ له روان شي د کوره راووتې، نو حدیث مبارک کې راځي چې ته د کوره روان شي د دین د زده کړې دپاره، نو حدیث مبارک کې راځي الله فرمایي ما درته د جنت لار آسان کړې ده، صرف ستا ورتله پې پاتې دي. او حدیث مبارک کې راځي چې کله دا انسان په لاره باندې روان دی، نو الله تبارک وتعالی دې فرشتو ته وایي ای زما فرشتو دا کوم ماشوم چې د مدرسې ته روان دی، دا خړ پړ چې روان دی، د دنیا دا خلک چې ورته په دې نظر ګوري وایي دا د دنیا نه پاتې خلک دی، الله په اسمان کې فرشتو ته وایي ای فرشتو د ده زما سره دومره مقام دی، دومره مقام دی چې زه نه غواړم د ده دا قدمونه دې په خاورو ولګي، زه نه غواړم د ده دا خپېرې د ګټو سره ټکراو شي. ای فرشتو ده ته خپلې وزرې خورې کوي او دې ستاسو په وزرو قدمونه کېږي، دا دومره مقام دی. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله دا طالب را روان شو د علم د زده کړې دپاره، نو په اسمان کې د دپاره د مغفرت دعاګانې فرشتې غواړي، په هوا کې ول مارغان غواړي، په سړو کې میږیان غواړي او په اوبو کې میان، دا ټول د دپاره. یعنې څومره مخلوق د الله چې د دې انسان دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. نو تاسو ته وایم چې یو طالب د ماشومان چې تاسو رالېږئ اکثر پکې نابالغه دي که نه، کچ کچ ماشومان دي، نو د ده خو ګناه نشته دی چې د مغفرت دعاګانې غواړي. نو چا لی غواړي؟ مور او پلار لی غواړي، مور او پلار ته دا دعاګانې میلاویږي. دومره لوړ مقام دی د دې طالب علم، دومره لوړ مقام دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو انسان علم زده کو علم او په دې حالت کې دته مرګ راغی، نو د مرګ د شهادت وموندو. الله دې موږ له په دې حالت کې مرګ راولي. الله نه به سوال دا کوو موږ ټول طالبان یو د علم زده کوونکي یو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو انسان په دې حالت کې مړ شو چې د علم زده کو فبینه وبین النبیین درجة واحده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې انسان او د پیغمبر په منځ کې په جنت کې صرف یو درجه فرق دی. الله چې کوم انسان علم زده کو دی مړ شو، نو دی به د پیغمبر په ګاونډ کې یو ځای پاتې کېږي، یو درجه فرق دی، یو درجه. حدیث مبارک کې رضان نه مړي هغه یو درجه د څه شي ده؟ هغه یو درجه د دې ده چې هغه پیغمبر دی او دی پیغمبر نه دی. سبحان الله، ډېر لوړ مقام لري، لوړ مقام. ګورئ دې خلکو ته په سپک نظر ونه ګورئ، دا ډېر لوړ مقام لري. دا تاسو چې د خپل بچي د مدرسې ته رالېږلي، قسم په الله تاسو په مخ د ځمکه الله اړولی شوی خلک یې، تاسو الله دې دپاره غوره کړي یې. دا څوک کېدی شي چې د یو انسان بچی دی په مدرسه کې قرآن ته ناستي، خلک په کټونو کې اوده پراته وي او ستا نابالغ بچی پاسېدلی ډومبې تهجدو کې بیا قرآن راوالي، خلکو ته موبایل پرتې وي، ټیویانو ته ماسوتن ناستي او ستا بچی په 10 بجې باندې د قرآن تلاوت کوي. مړه ستا د بختور انسان په مخ د ځمکه بل شته؟ دا خو ته الله د دې دپاره غوره کړی. دا سوچ چېرته الله پارچا کوي؟ خو پوه شه چې ستا به یو عمل الله ته قبول شوی و، الله خوښ کړی، نو الله ستا بچی مدرسې ته راوستو. دا ته الله په یو خبره خوښ شوی، تا ته نشته پته چې کوم عمل دی ستا. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله انسان مړ شي، نو د اعمالو سلسله ختمه، د اعمالو سلسله ختمه. مونږ ژوندي یو، مونځ کو، حج کو، زکات ورکو، روجې نیسو، ذکر و اذکار کو، چې مړ شو بیا دا کولی شو؟ نشو کولی. د اعمالو سلسله بیا زمونږ ختم شوله. خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي 3 اعمال داسې دي چې پس د انسان هم دته ثوابونه میلاویږي. یو په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صدقة جاریه، صدقه جاریه ده. دا صدقه جاریه ویلی شي څه ته؟ صدقه جاریه داسې ته ویلی شي چې ته یو داسې عمل وکړي چې د هغې نه همیشه پیدا اخیستلی کېږي. څه معنا؟ لاره دې جوړه کړه، خلک پې چې ګرځي نو تا ته به دعاګانې کوي. کویې دې ویستو، خلک ته اوبه څکي، تا ته یې ثواب میلاویږي. جومات ته جوړ کو، خلک پکې منځونه کوي، تا ته یې ثوابونه میلاویږي.
او مدرسه دې روغه کړه چې ماشومان پکې سبقونه وایي نو تا ته پکې څه میلاویږي. او د دې نه بله خبره درته وکړم، هغه عمل درته ښیم چې د هغې در قیامته پورې ختمېده نشته. هغه عمل درته ښیم چې د قیامته پورې ختمېدو. مدرسه ته کېدای شي دا امکان راځي چېرته ورانه شي، سیلاب راشي، بل شي راشي، بل شي راشي، جومات هم کېدای شي وران شي، لار هم ورانه شي، هر شي له زوال شته که نه. خو یو عمل درته ښیم چې هغې له زوال نشته. تر قیامته پورې چې څوک قیامت نه دی واقع شوی تا ته ثواب میلاویږي. هغه څه شی دی؟ هغه په طالب علم باندې پیسه لګول، په طالب باندې روپۍ لګول. دا داسې عمل دی چې تر قیامته پورې نه کټ کېږي. ولې؟ دا ما چې یو ټکی دوی زده کړی دی که نه، په دې کې هم د هغې خلکو حصه ده چې چا په اصحاب صفه واړو باندې خرچه کړې وه. د نبي علیه الصلاة والسلام په صحابو چې چا یو روپۍ خرچه کړې وه، زه چې دلته یو ټکی وم په دې کې دا حصه ده. او دا علم ختمېږي نه، دا به تر کومې ورځې پورې؟ تر قیامته پورې. نو دا سلسله چې روانه تر قیامته پورې، دا طلبه او علما تا چې یو طالب باندې یو روپۍ لګولي د هغې ثواب تا ته میلاویږي. دې له زوال نشته، ځکه هر یو طالب بل تیاروي، هر یو عالم بل تیاروي، او دا سلسله به روانه تر قیامته پورې. دې ته ویلی شي صدقه جاریه، صدقه جاریه. دویم ولد صالح یدعو له، نیکمله بچی دی، نیکمله بچی چې انسان ته در قیامته پورې ثواب میلاویږي. دا هغه څه شی دی؟ نیکمله بچی دی. سړی مړ دی، پس د مرګ دته د هغې ثوابونه میلاویږي. الله، نیکمله بچی څنګه دی؟ پلار په خپل بچی محنت کړی لکه څنګه چې دا تاسو کړی دی. خپل بچی مدرسې ته به وستی و، قرآن یې فی زده کړی، حدیث یې فی زده کړي د نبي علیه الصلاة والسلام. دا پلار مړ دی، په قبر کې پروت دی. دا بچی چې سار منځو کې او قرآن راوالي او دی وی الف لام میم، بچی ته څو نیکۍ میلاو شوي؟ 10. په یو حرف باندې څو نیکۍ دي؟ په الف لام میم څو نیکۍ شوي؟ 10. بچی چې وی الف لام میم دته 10 نیکۍ دلته میلاو شوي، پلار ته په مفتو کې په قبر کې 10 نیکۍ میلاو شوي. دلته چې بچی مونځ وکړو، دې بچی ته چې څومره ثواب میلاو شو دومره پلار ته په قبر کې میلاو شو. ولد صالح، نیکمله بچی. ښه، بل حدیث مبارک راځي، علماو لیکلي دي. دا خبره چې ته نظر نه تېره شي حدیث کې به یا بني والله اعلم، علما ټول ناست دي، دوی ته به علم وي. علماو لیکلي دي، وایي کوم بچی چې مونځ وکړي او دې لاس اوچت کړي او دا دعا وغواړي، رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، وا رب زما په مور او پلار داسې رحم وکړي څنګه چې په وړوکوالي کې زما تربیت کړی دی. نو وایي ګویا چې دې بچي د مور او پلار حق ادا کړو. دا دعا زه ورته کوي، ښه رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. دا چې کم ماشوم، کم انسان چې د مانځه نه وروسته دا دعا وویله، ګویا چې د مور او پلار حق ادا کړو. دا دعا به کوم بچی غواړي چې مونځ خو کوي که نه، مانځه نه مې وروسته وي که نه، د څه نه مې وروسته وي، د مانځه نه چې وروسته دا دعا ووایي، نو دا به کوم بچی وي چې مونځ خو کوي که نه، نو چې مونځ نه کوي نو تا له به دعا در کومې وغواړي چې هغه د الله نه مني نو د پلار به څه ومني. اخو سار بانګ ویلی شي، نور راخیږي، په کټ کې ملا سي، ځمکه ورته خیرې کوي، پاسه ظالمه چېرته بل ځای وګوره، پاسه ظالمه زمانه پاسه ولې د الله نافرمانه، زه خو د الله تابعدار یم، نو ته ولې په ما ودی. بېلمازه سړي باندې 2 کورونه سپېره کېږي، 2 کورونه یو بېلمازه انسان باندې، ګیر چاپېره ټوله محله ده د سره بې برکته سپېری. کوشش کوئ په محله کې چېرته بېلمازه سړی ځئ پسې بطور جرګه سوال ورته کوئ، مینت ورته کوئ، د خدای لپاره جومات ته راځه مونځ کوه. نو دا دعا به کوم بچی غواړي چې کوم بچی څه کوي؟ مونځ خو کوي که نه، هغه به دعاګانې کوي، هغه چې قرآن راوالي، هغه تلاوت کوي، ستا په یو حرف کې ستا حصه ده. علماو لیکلي دي، عیسی علیه الصلاة والسلام دې په لاره باندې تو چې تېرېدو په یو قبر په خوا تېرېدو، څه ګوري هغې صاحب قبر ته عذاب میلاویږي. دا د عیسی علیه الصلاة والسلام معجزه وه، الله تبارک وتعالی به ورته د مړو حالت ښودو. عیسی علیه الصلاة والسلام وکتل چې په قبر والا باندې ډېر سخت عذاب دی. دی لاړو، څه موده پس بیا په هغې لار راتو، چې راتو څه ګوري هغه قبر والا د جنت په باغچو کې ناست دی، په نعمتونو کې ناست دی. عیسی علیه الصلاة والسلام اسمان ته وکتل، وی الله څه عجیبه بادشاهي دي ده، نو کله عذاب او کله رحمتونه او کله نعمتونه، مخکې د عذاب ورکوه اوس چې رالم د جنت په نعمتونو کې ناست دی، دا څنګه خبره ده؟ الله تبارک وتعالی وفرمایلي عیسی دا سړی چې مړ کېدو دی په خپله نیکعمله نه و، څه نیک اعمال یې داسې نه و، ګناهونه یې کړي و، ګناهګار انسان مړ و چې د هغې د وجې نه ورته څه میلاوېدو؟ عذاب میلاوېدو. خو چې کله دی مړ کېدو نو د خپلې بیبي په ګېډه بچی پرېښو، د بیبي په ګېډه یې بچی پرېښو. پس د مرګ هغه بچی پیدا شو، او چې کله هغه بچی پیدا شو لویدو عیسی نن هغه دومره شو چې مور یې د ګوتې نه ونیوو
او استاد صاحب له بوست د عیسایانو چې کوم عبادت خانه وه هغې ته یې بوستو او هلته یې استاد صاحب ته کېنو چې استاد صاحب دته ورسره سبق شروع کا انجیل ورته شروع کا یو استاد صاحب چې بچی وایا هغه وی چې بسم الله الرحمن الرحیم ای بچی په وړو وړو شونډو وی چې بسم الله الرحمن الرحیم عیسی مال حیا راځي چې د کم سړي بچي په وړو وړو شونډو زما نوم اخلي زه پلار له په قبر کې عذاب ورکوم مال حیا راځي عیسی نن د بچي جمعات ته تللی دی نن د بچي بسم الله ویلی دا ځکه مې ولې د پلار نه د قبر عذاب لري کو خوش قسمت خلک په مخ د ځمکه در دې پورې تام چې ستاسو بچي مدرسې ته راغلي دي په مخ د ځمکه بهترین خلک تاسو په کور کې ناست یې او ستا بچی دلته کې د سهار د مانځه نه مخکې پاڅېدلی قرآن یې راغوستی تلاوت یې شروع کړی مړه څومره بختور انسان یې ته کور کې ناست یې ماسخوتن او ستا دلته یو نابالغه ماشوم زموږ سره د ماخوستن په 10 بجو پورې د قرآن تلاوت کوي څومره بختور انسان یې او د جمعې ورځ له درشي نو ستا سره په دسترخوان باندې بیا یا حافظ ناستي یا در سره عالم ناستي څومره خوش قسمت انسان یې نور به ته څه وایي د الله نه ته نور څه غواړي خو د دې نعمت ناشکري چېرته ونه شي شکر به ادا کوو شکر به د دې نعمت ادا کوو ځکه چې د نعمت ناشکري چا کړې الله ترې هغه نعمت اخیستی دی نبي علیه الصلاة والسلام مکې والا راغلی او که مدینې ته راغلی و مکې ته راغلی او که مدینې ته راغلی و مکې ته راغلی و خو مکې والو ناشکري وکړه مکې والو ناشکري وکړه الله ترې هغه نعمت واخیستو چېرته یې بوستو مدینې منورې ته مکې والا ترې په ژوند محرومه شو پس د مرګه ترې محرومه شو د نبي علیه السلام روزه مبارکه په مدینه منوره کې ده دا ولې د نعمت ناشکري وکړه د نعمت ناشکري وکړه چېرته د نعمت ناشکري نه ونه شي ګورې ښه دا بچي لوی نعمت دی ستاسو نو یو مې ته دا ویلو چې پس د مرګه انسان ته چې ثواب میلاوي نو څه شی دی ولد صالح نیکعمله بچی چې در دعاګانې پس د مرګه غواړي دریم حدیث مبارک کې راځي او علم ينتفع به دا جمله پکې زموږ دپاره ده علما ناست دا جمله پکې زموږ دپاره ده الله دې موږ د دې اهل وګرځوي الله دې موږ ته دغه نصیب کړي الله ډیر پریشان شو بعضې اوقاتو کې یقین په الله وکړه ډیر پریشان شو خلک راپسې خبرې وکړي قسمه قسم خبرې وکړي سپکې سپورې راته ووایي ډیر پریشان شو ډیر خفه شو دا زه څه کوم ماته په جواب کې څه میلاویږي خو چې دغې حدیث مبارکو ته وګورو نو ته تسلي راشي ته تسلي ورکو ځان له او علم ينتفع به پس د مرګه چې انسان ته ثواب میلاویږي یو علم دی چې پس د مرګه د دنه په هغې سره شاګردان خوري او پیدا پې حاصلوي الله په دې حدیث ځان له تسلي ورکو تاسو وایئ چې دا مولان راځي او دوی ښایسته ښایسته کپړې اغوستي او ښه کوټونه او جامې اغوستي دوی به چې ته غټې غټې تنخواګانې هغه تفصیل ورته محتمیم صاحب کوي زموږ سره په دې مدرسه کې د ټول نه لوړه تنخوا چې د هغه 10,000 روپۍ دي هغې استاد چې 24 ګنټې دې مدرسې ته ځان وقف کړی دی نظیر مولي صاحب زموږ سره دی کفایت الله مولي صاحب دی قاري صاحب دی دا 24 ګنټې دلته اوسي 24 ګنټې لوړه تنخوا غټه تنخوا د دوی 10,000 روپۍ ده څه خیال دی بازار ته چې لاړ شو 10,000 روپۍ په جیب کې اوسو نو چې د وړوکي سوټ راوالي دا په 100 روپۍ دی یاره امیر صاحب دا خو په 2,500 روپۍ دی نو بیا دنیا ته نه ګورو ښه دنیا ته نه ګورو دنیا پکې نشته الټه راپسې خبرې کېږي خو چې دې حدیث مبارک ته وګورو چې زه به په قبر کې پروت یم ما به ځان له یو شاګرد تیار کړی وي هغه به چاته به جومات کې قاعده وي چاته به سپاره وي چاته به ترجمه کوي زما به کم از کم دغې کې حصه وي زما به پکې حصه وي تېر روز یو روایت مخې له راغی او چې هغه روایت مې ولیدو نو قسم په الله ډېر زیات خوشحاله شوم او دا زه چې کوم ځای کې علما یې هلته اکثر بیانوم روایت کې راځي د محشر میدان دی اعمال تللی کېږي نو د مولي صاحب او د قاري صاحب عملونه چې وتللی شو نو نیکۍ یې سپکې شوې ګناهونه یې درانه شو مولي صاحب خفه شو قاري صاحب خفه شو سره د علمه سره د حفظه اوس په جهنم ته ځم دا څه وشو دی په دې پریشانۍ کې ولاړه دی چې د وریځې په شکل به یو شی راشي د ده د نیکو په تله کې به پرېوځي د وریځې په شکل د نیکو تله به درنه شي د ګناهونو تله به څه شي سپکه شي د الله د طرف نه به اعلان وشي چې پلان کې چې د پلان کې زوی د همیشه دپاره کامیاب شو بیا به ناکامه نه شي جنت ته دي ځي مولي صاحب به وایي الله بیا ادبي دي معافي ځم جنت ته ځم خو دا خو راته وښیه چې دا اوسو زما خو نیکۍ کمې شوې د وریځې په شکل دا کوم عمل راغی چې زما د نیکو چاپړې درونکو الله دا خو راته لږ ووایه که الله تبارک وتعالی فرمایي قاري صاحب مولي صاحب دا ستا د هغې شاګردانو په اعمالو کې حصه وه چې کوم تا په دنیا کې ځان له تیار کړي دا ستا د شاګردانو په اعمالو کې ستا حصه وه دا خو لا پاتې وه که دا خو مې درله نه وه تللې
الله دک ورځې لپاره لګیایو دغه لپاره لګیایو ښا چې الله دومره زمونږ یو شاګرد به چېرته قبول شوي زمونږ دا غړ کپېړی به چېرته پار شي. نو حدیث مبارک کې راځي او علم ينتفع به، علم چې پس د مرګ په هغې سره څه حاصلېږي؟ ثواب حاصلېږي. حدیث مبارک کې راځي مولوي صاحب ټیم یې ډېر واغست. حدیث مبارک کې راځي یو روایت ختمي کې جو بل ذهن راځي، بل ختمي کې جو بل ذهن راځي. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا حافظ قرآن دا تاسو چې کوم ماشومان را لېږلي دي د قیامت په ورځ باندې به دی به د داسې لسو کسانو سفارش کوي چې په هغوی باندې جهنم واجب وي. وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم وجبت لهم النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. د لسو تنو داسې سفارش پکوي چې جنتیان به یې پخپله نه د خپل خاندان لس تنه داسې چې فیصله پې شوې د جهنم دی به د ځان سره د خپل خاندان نه لس تنه ځان سره جنت ته بیایي. څه دې خیال دی دی چې د خپل خاندان لس تنه جنت ته بیایي نو د مور او پلار به پرېږدي؟ دا مشر ورور به پرېږدي چې دی د جهنم ته لاړ شي؟ دی به هغه کس پرېږدي چې په دنیا کې پې سبق وي ما ته زما د مشر ورور ما ته زما د پلار پته ده چې ما ته یې سبق په کوم غریبۍ کې په کومو تکلیفونو په ما ویلی زه به د محشر په میدان کې بیا سبا دوی یېرو دا به تاسو هېر کړي دا بچي تاسو بیا لومبې به د خپل مور او پلار لومبې به د خپل مشر ورور د لاسه نیسي او ځان سره به جنت ته بیایي.